स्वात की ख़वातीन में ख़ुदकुशियों के कई वजूहात हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक यहाँ तालिबानाइजेशन भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसके बाद नौजवान लड़के और लड़कियों के ख़ुदकुशियों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। आबदा भी स्वात की एक टैलेंटेड हंसती मुस्कुराती लड़की थी, पर उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कौन सा ऐसा दर्द था जिसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी की। زمونږ یو ملګري وه کالج کې وه راسره، نو هغې سره زمونږ سره به کلاس کې هم پاتې شوی وه د څه ټایم پورې، خو زمونږ بالکل د هغې چې به کوم خبرې خندا دا کوله، زمونږ بالکل دا یقین نه راتلو چې دا به یې ورځ ځان مړ کوي. مونږ د هغې هغه شاته خبرې نه خبر نه شو چې آیا د دې د خندا نه شاته کم داسې غم پروت و چې هغې ځان د خودکشۍ طرف ته مایل کو. د 2015 نه په دې خوا باندې په سوات کې خودکشي لکه نارمل خبره شوې د خلکو دپاره، مطلب تاسو قار شوئ چې دا کار مه کوه، ما سره بل لار نشته ځان مړ کړه. د تاسو ما تاسو ته کم کیسز وي په دې کې به تاسو زمونږ چې خپل کم سوچ دی نو هغه خو دا چې جنکۍ چې دي نو هغه پکې ډېرې دغه راځي، ځکه چې ودونو مسلې شي، د سبقونو مسلې شي، نو زیاته پکې جنکۍ. زما خپل دغه دا دی چې داسې څه پروګرام شروع شي په سوات کې د خاص کر د ینګ جنریشن لپاره چې دا خلک د ډپریشن نه بهر راوځي. زمونږ خلک چې دا ډېر زیات ډپریسډ پاتې شوی دی، د سوات د حالاتو نه بعد چې دی زمونږ خلک په ډېر زیات ډپریسډ دی. معمولي خبره د هغو دپاره زه خپله باندې یم، اوس چې کوم دا حالات روان دي دې کې زه هم ډپریسډ شوې یم، نو کله چې مونږ د ډپریشن علاج کوو نو مونږ څه وایو دا لیونی دی. لکه ما په خپله باندې جنکۍ ولیدې چې یوې جنۍ به کې زموږ د مخې ځان د مړ کولو کوشش وکړو چې زه دومره تنګه شوم، ځان یې لاسونه کټ کړو او زه ځان وجنم، نو هغې ورله بیا هغه به ورسره ناسته او خبرې به ورسره کولې، نو هغه یې هغه ډپریشن نه راوویسته، هغې لږه برابر کړه. زموږ د مخې هغه کیس شوی و. د تاسو ما تاسو ته کم کیسز وي په دې کې به تاسو یو نرس ته هغې ځان مړ کړی دی، پولیس ته به کې ځان مړ کړی دی. مطلب دا خو ښه تعلیم یافته کسان دي، ښه اویر دي، دوی خو د خلکو دپاره دا هر څه کوي. مطلب نرس چې ده هغه د انسان ژوند بچ کوي او خپل زندگی په خپله باندې اخلي، خو څه وجه به یې وکنه. سوات में तालिबानाइजेशन के बाद हर फर्द बिलवास्ता या बिला वास्ता मुतासिर हुआ है, पर इतने साल गुजरने के बावजूद भी ऐसा कोई मुनज़्ज़म इदारा नहीं बनाया जा सका जो इन लोगों के ज़हनी मसाइल पर काम कर सके और इनको वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आए.